درې عملونه داسې دي که چېرته هغه په مسلمانانو کې پیدا شول او مسلمانانو په هغې عملونو باندې عمل شروع کو نو مسلمانان به په ټوله دنیا باندې حکومت وکړي او د مسلمانانو به په خپل منځ کې مینه، محبت، اتفاق، اتحاد او استحکام پیدا شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې درې کارونه د مسلمانان خپل کی، درې کارونه د مسلمانان په خپل عملی ژوند کې راولي نو مسلمانان به په ټوله دنیا باندې حکومت وکړي. درې کارونه ډېر ګران نه دي، آسان کارونه دي. نن سبا موږ د مسلمانانو حالات وګورو، مسلمان د مسلمان نه نفرت کوي، یو ورور د بل ورور نه نفرت کوي. د مسلمانانو په خپل منځ کې نفرت ډېر زیات شوی دی، اتفاق، اتحاد، استحکام دا بالکل ختم شوی دی منځ نه. په یو کور کې دومره نفرت د یو بل نه کیږي چې بالکل حد دی د هغې نن سبا. نو آسان عملونه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایلی دي چې مسلمانان دی سلام پهل کی، سلام دی په سلام کې د زیاتوالی وکړي، مسلمان دی په بل مسلمان باندې سلام اچي په بهترینه طریقه سره، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر یو مسلمان دی په بل مسلمان باندې سلام اچي. یو مسلمان دی دا انتظار نه کوي چې ودرېږه دی په ما باندې سلام واچوي، نه، هر یو مسلمان دی په دې کې د یو بل نه مخکې کېږي او سلام دی اچوي. یو عمل دا. دویم عمل چې کله یو مسلمان رور ته اواز کوي تی رابلې نو په داسې اواز سره هغه ته اواز وکړه چې هغه په دې باندې خوشحالیږي. او قرآن کې الله رب العزت فرمای ولا تنابزوا بالالقاب. نو خپل مسلمانان رونه چې دي هغې ته په غلط نوم سره هغې مه رابلئ، چې کوم د هغه بهترین نوم دی، په کوم نوم هغه خوشحالیږي هغه نوم هغه ته استعمال کا او هغه راوبله په دې باندې، ځکه په دې باندې مسلمان خوشحالیږي، د هغه به تا سره مینه پیدا شي. دریم چې کله یو مسلمان یو مجلس دی، یو ټولګی دی ناست دی، یو بل مسلمان رور راغی نو هغه مجلس کې هغه مسلمان رور ته ځای ورکه، ځان سره یې کښېنوه، هغه ته متوجه شه. دغه درې مختصر عملونه ښکاري څه نه، خو که دا چېرته مسلمانانو په خپله زندګۍ کې راوستو په دې باندې عمل وکړو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې مسلمانانو کې به استحکام، مینه، محبت او اتفاق پیدا شي او په ټوله دنیا به د دې حکومت راشي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي، د ثواب په نیت نور ملګرو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.